قسم فساداتو د اکسیډنټونه او داسې د بیمارونه د انسانانو د جناتو د شر فساد نه نبوي نسخه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ته را رسولې ده. دا دې مونږ کوو که نه انشاءالله الله جل شانه به زمونږ صورت سیرت بیماری ده یا د تعویذونه خلق کوي او یا د کوډې وغیره کوي یا حادثات راځي الله به پکې تم محفوظ کېږي د انسانانو چې تاله نقصان در رسي انشاءالله چې دا عمل مونږ کوو ګویا مونږ ځان په قلا کې رابند کو. قلا نه قلا یعنی مونږ یو د وسپنې داسې دیوال را چاپېره شو خو دا عمل دې مونږ کوو. څنګه عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام به تر هغه وخته پورې نه و د کېدو تر څو پورې چې به دا عمل نه کوو. جی مولانا صاحب انتظار نو شي کولی عمل لا ته وښایي ښه جي ښه کویم درته ویم درته ګورې نبی عایشه صاحبه فرمایي کله چې به نبي اسلام اوده کېدو که نه نو 3 پیرې د اخرني صورتونه نه دي دا به ویو او څنګه به ویل 3 پیرې څنګه ګورې بسم الله الرحمن الرحیم قل الله احد به وي صحیح شو بیا بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ بالفلق به وي بیا بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس به وي دا به داسې صحیح دا توک په پکې داسې وکړو صحیح شو داسې ځان به ټول بدن دم کو صحیح شو یو پیره شو بیا دویمه پیره دقه شان بیا دریمه پیره دقه شان یعنی په دریمه پیره هم 3 پیرې به دا صورت وې او دقه شان چل به کې. نو نبي علیه السلام به تر هغه وخته پورې د کېدو نه چې دا عمل به نه و کړی سحر او ماښام په اهتمام سره به یې کوو. نو ګوره سحر چې وکړي تر د ماښامه پورې څومره زندګیانې مونږ یاره ګرځو را ګرځو دنیا حادثات راتلی شي الله جل شانه به انشاءالله د دې نه مونږ محفوظ ساتي. کو د جناتو اټیک دی کو دا تعویذونه دي او کو داسې انسان مونږ له ضرر راکوي یا حادثات دي اکسیډنټ دي یا ناکارل علاج بیماری دي اجنه به الله مونږ په حفاظت کې ساتي او که ماښام یې وویو د ساره پورې به الله مونږ له حفاظت د سوزونه راکوي. ښه د خپل واړه به دمو خاص کر دا زنانه په دې کور کې نه دي مولوي صاحب دا دم راکړو دې دم دپاره بس دا د مونږ وایو خپل ځان باندې خپل ځان دې دمو پې ټول دې به مونږ دو. او شه صاحبه فرمایي که نه الله اکبر کبیره کله چې نبي علیه الصلاة والسلام بیمار شو او اخیرنی وخت شو اخیرنی وخت یعنی نبی علیه السلام دغې بیمارۍ نه بیا نه دی پاسېدلی نو نبي علیه السلام چونکې کمزور و نو په خپله به داسې ویلی نه شو او د الله سپېږم په خپل ځان باندې راښکاری داسې نه شو نو وایي ما به بیا وي ما به دا عمل بیا کوو ښه یعنې دا 3 پیرې به مې دا صورتونه ووي 3 پیرې او د نبي اسلام لاس مبارک مې داسې راواخېستله او چوخ مې به داسې وکړو او نبي اسلام لاس مبارک به بیا څه په ټول بدن مې موله راښکله. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي نو جناب دا نبوي نسخه ده ښه انشاءالله الله جل شانه به دا هر څیز نه الله موږ له فنا راکوي. ښه سحر هم 3 پیرې بسم الله الرحمن الرحیم قل الله احد ټول په صورت پوه وي بسم الله الرحمن الرحیم قل الفلق بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس یو پیر ټولې وي صحیح ده. بیا په دویمه پیره بسم الله الرحمن الرحیم قل الله احد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ بالفلق بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس صحیح شو 2 پیرې شوې بیا بسم الله الرحمن الرحیم قل الله احد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ بالفلق بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس بس 3 پیرې صحیح شو. دا د موږ سحر او ماښام کوو انشاءالله الله جل شانه به د هر یو څیز نه موږ له څه کوي حفاظت راکوي. ښه په دې څیزونو د موږ لږ یقین پیدا کړو یقینیت هم داسې او محفوظ وي زه په خپله دا عمل کوم تاسو به وسوئ چې دا څه وي که نه یو ځای باندې زه روان وم یو السیشن سپی و ډېر غټ سپی کور والا ساتلی او په ما یې رامنډه وکړه او قسم درته خورم په اودس کې ښه دا عمل زه کوم چې زما خواله راورسېد که نه یقیني ته وایي چې چا ول یو څپې راوړ کړه په دې مخ یې و او داسې خوا ورخوا کړو چا د چا ټیله کو داسې یو قسم لا نو بیا به ما ته پته ولګي چې ایوه مولانا تا خو په دې قلا کې ځان را بند کړی دی ښه دا قلا د دې قلا زور دی ښه نو دنیا خوا دې خوا کېدی شي خو نبي اسلام خبره دروغ نشي کېدی نو په دې باندې موږ ایمان مضبوط کو انشاءالله الله به موږ له شفا راکوي.